پښتو باندې موږ سره تاسو دا ټول د کلیوالا چې څونه په موبایل څونه په سوشل میډیا باندې دا ویډیو وایرل کیږي دا باندې موږ یو بل سره عهد کوو چې موږ خپل نوجوان ته چې کوم یو دی د جومات د حجرې د ناستي د مشر د کشر او د صبر درس کول ورکوو چې کوم د دې د لسو د شلو د روپو د بالبین نه ډاکټر انجینیر فوجي کرنیل جرنیل ایس پی ایس ایس پی ایس ایچ او مرزا ساده غونډه یو عام د سکول ټیچر دا دې نه سازیږي او دا دې نه جوړېږي د دې قلم په برکت باندې او د دې په سر باندې څه جوړېږي قاتل هغه قاتل چې کوم الله ورته ویلي دی چې یو قتل تا وکړو داسې شو چې تا د پوره عالم انسانیت قتل وکړو دې خاورې له یو داسې بریالې سړي پکار دی زما عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دوه کاله دوهیم کال روان دی په دې ګندي تازهدین کې داسې یو ناخوشګواره واقعه پېښه شوې وه چې هغې دا کلی نه هغې دا ذلت چې کوم یو دی محرومه کړې وه او دا چې کوم څلور ځوانان زموږ شهیدان شوي وو او چې چا هم په دې کې خیر ښېګړې خبره کړې ده الله دې د هغې دا جونګړې چې کوم یو دی ابادې او خوشحالې کړي زموږ په دې معاشره کې خصوصا په دې پښتنو کې یو بدقسمتۍ دا راغلی دی چې موږ کې چې کوم یو دی صبر او برداشت نشته صبر او برداشت چې کوم یو دی دا یو صرف د نامې تر حده پورې یو صبر او برداشت پاتې شوی دی پښتو څه شی ده پښتو آیا دا چې ته کلاشینکوف راواله او ډز 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 سړی وله پښتو آیا دا ده چې پولې د روانې ده او ته لاړ شې د هغه چې کوم یو دی ثابت چې کوم یو دی ورسره پټۍ ونیسي پښتو دې ته وایي ته چې کوم یو دی ستا د ګل په شان رور دی او ته هغه پسې چې کوم دی ټوپک راولي ډز 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 هغه رور ته ولي پښتو چې کوم یو دی زموږ شاته دا کومې پختې دي پښتو دې ته وایي چې دا پښتو زموږ دا پختې دا ماتوي دا پختې چې کله موږ خپل ځان له ماتو نو موږ هم خپل ځان له نقصان ورکړو هغه نقصان زما خپل هم دی هغه نقصان زما د رور په شکل کې هم دی هغه نقصان زما د تره په شکل کې هم دی هغه زما د تربور په شکل کې هم دی هغه زما د کلي وطن چې کوم یو دی په دې کې و د الله په قهر نازل شي ولې ټوپک رالی تا ته دله وویلو نو ته خو دله نه تا ته بېغیرته وویلو نو ته خو بېغیرته نه نه ته اعلی پښتون یې خو پښتو چا لپاره ده پښتو د دشمنۍ لپاره پښتو څه لپاره ده پښتو د کلاشینکوف لپاره ده زما عزتمندو په هغې سوچ وکړه چې ستا چې کوم یو دی چار داسې یو چې داسې که څوک ډېر لوړ شي خو اټکې شي دا یو ټوټه کس د قسمت کې دی تا نه هغه بنګله یوړه تا نه ګاډي یوړه نه دې ملکي راوړه نه دې اربابي راوړه دغه بې کپړو پیدا شوي یو صرف دا کفن زموږ نصیب کېږي دا کفن مونږ به د کور کې دا ټوپک نه لو چې سبا به زما دښمني جوړېږي چې زه دا ټوپک والم د دښمنۍ په نامه او په دې ولې یې زه ګرځوم او دا تماچه زما دلته تړوي نو دا به تا ته الله پېښوي نن سبا زه درته حلفین قسمیت وایم چې مونږ به مخکې دا سوچ کولو چې په کور کې زمونږ کومه لور خور ناسته ده چې د دې مونږ حفاظت وکړو نن په دې معاشره کې د دې پښتو وطن کې دغه هلکان چې د لسو کالو نه واورېده دا به مونږ د جینکو په مثال ساتو چې دې مانه چرسي نه شي دې مانه اسمار نه شي دې مانه ماله کار ونه ګوري دا راځي چې دا کوم کور دی دا دواړه فریقین دا د یو کلي د بل کلي یا د یو سیلې د بل سیلې نه دي دا ستاسو په وړاندې د دغه کور دی دلته کې شاته دا د دې فریقین خو کله چې مونږ دا جرګه کې دا واک او دا اختیار میلاو شو نو مونږ د الله سره وعده کړې وه او په هر نشست کې هم دا د الله نه سوال کړی چې یا رب العزته مونږ له هغه وس توفیق طاقت راله راکړي چې سبا د زرداد خان حاجي صاحب د افسر خان حاجي صاحب د هلال خان او د حمید خان نه په دې باندې ژوند تېر او تېرېږي به پرې خو چې کوم یتیمانان واړه ماشومان دي
او کومې زما خویندې دي چې هلته کونډې ناستې دي چې سبا دې موږ ته بددعا ولیکي. موږ د دې وړوکي نسل چې دا به راځي د بغیر د پلان نه، موږ الله سره دا وعده کړې وه چې یا رب العزته موږ ډېر کمزوري یو، فیصله کوونکي ته یې، خو ستا جرګې کې موږ سره چې کوم یو دی، یو نصرت دی، یو امداد دی، یو مدد دی په جرګه کې، ته موږ سره یا الله زموږ د لاس نه هغه لیکموږ وکړي چې سبا پې ورځ په معاشر باندې د دې ماشومانو د دې کونډو زموږ د دې لاسې زموږ کې رواني. یا الله زموږ د هغه خولې نه او د دې ژبې نه هغه فیصله وکړي چې دا تورسرې زموږ د لوپټه داسې کړي الله ته فریاد وکړي. دا موږ د الله سره وعده کړې ده. او دا هم درته نن حلفیان قسمیه نه ویم چې څنګه زموږ د طاهر بھائی خبره وکړه چې اکثر جرګه وشي نو لا دې ځای نه موږ فیصله نه اورولې، سره تر غاړه ویستې وي یا چې وځي دا خو د پیسې خوړلې وي، دا خو خرڅ و، دا خو زما په حق کې ونه شوه. نو تورزن بادر ځوانه ته چې په خپله یو فیصله نشي کولی، خپل کور نشي جوړولی، نو ما ته دا نشته کور به ستا الله جوړوي، ذریعه او وسیله چې کوم یو دی ځای ځکه داسې کوم دا به ما نه خامخا کېږي. ولې چې وحده لا شریک له کن فیکون، دا د الله رب العزت ذات دی. دا د الله په فیصلې باندې د جرګې سره د الله مدد او نصرت دی، ته په هغې اعتراض کې نو څوک د الله احکاماتو نه انکار کولی شي؟ نشي کولی. نو چې نشي کولی نو بیا موږ ولې دا رنګې کوو؟ موږ به داسې نه کوو. انشاءالله رحمان مونږه د کلي وطن ته نن په اسو سترګو ولاړ یو، بیا به هم ولاړ یو. که دا بچې ستاسو په هر ځای کې په کار راځي انشاءالله رحمان په حیثیت د یو مسلمان، په حیثیت د یو نوجوان، دا بچې به تاسو ته هر ځای کې ولاړ انشاءالله.